محترم مسلمانان، نن د دوه طاقتورو وظیفې در کوم. دوه طاقتورې وظیفې دا په خپل ژوند کې انشاءالله شامل کړئ، دا په خپل ژوند کې شروع کړئ. او نن د جمعې هغه مبارکه ورځ د محترمو چې په دې د جمعې ورځ نه شروع کړئ. انشاءالله د جمعې ورځ بختوره وي. د جمعې په ورځ باندې چې کوم کار شروع کړی شي نو محترمو هغې کار کې ډېر برکات وي، ډېر خیرونه وي، ډېر ښکلي ترتیب سره به الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي. نو دوه وظیفې دي او الحمدلله دا دوه وظیفې زه په خپله هم کوم. او زه یې څه دپاره کوم نو چې ما کم کار دپاره کړی دی، که هغه لوی دی او که وړوکی دی او که کوچنی دی او که غټ دی، الحمدلله الله تعالی سرته رسولی دی. نو زه هم چې ستاسو هم پې الله تعالی حاجتونه پوره کړي، ستاسو پې هم الله تعالی مشکلات اسان کړي، ستاسو پې هم الله تعالی غټ او واړه ټول کارونه سم کړي. نو راځئ دا وظیفه را سره وکئ، د عمل په نیت یې واورئ چې انشاءالله 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 الله تعالی به پې ستاسو هر رنګه حاجت چې وي، محترمه که وړوکی وي او که غټ وي، حاجت به الله تعالی ستاسو پوره کوي. نو راځئ واورئ، عمل پې وکړو او انشاءالله چې ډېرو لږو ورځو کې به ستاسو الله تعالی هر رنګه حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې بهر زندگی تیری، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شه. الله تعالی د ټول مسافر خپلو کورونو ته خپل اهل او عیال ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. دا مسافرو تاسو په کور کې لرئ او که نه، که په کور کې لرئ او تاسو زما په دې دعا باندې امین نه وایي نو تاسو بیا د خپلو مسافرو سره ډېره زیاته یعنې بېوفایي کوئ. که ستاسو په رشتهدارانو کې مسافرین بیا هم بېوفایي کوئ، ځکه ستاسو مسافرو ته زه په هره ویډیو کې دعا کوم. ځان دپاره اکثر زه کوم یا نه کوم، تاسو ته کوم او ستاسو مسافرو ته کوم. خو په هر کور کې مسافر وي نو ځکه ویمه چې ستاسو په کور کې به هم مسافر یو، تاسو به دا دعا به تاسو له خوند درکوي چې یاره دا مولانا صاحب دی یو عاجز فقیر انسان دی او زمونږ مسافرو ته دعاګانې کوي. نو ستاسو مسافرو ته دعاګانې کوم، الله تعالی دغه دعاګانې قبولې کړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ بهترینه وظیفه ده او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. او وظیفه د څه شي ده؟ یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد. دې وظیفې طاقت چې چا کتلی دی، دا وظیفه چې چا پیژندلې د محترمو مسلمانانو، نو هغه انسان الله تعالی هر رنګه حاجت پوره کړی. تاسو دا وظیفه واورئ، د عمل په نیت یې وکئ، صحیح شوه. انشاءالله چې الله تعالی به سره ستاسو حاجتونه ضرور پوره کوي، صحیح شوه. نو طریقه یې هم دغه د محترمو مسلمانانو چې دا وظیفه به تاسو شروع کړئ، نن د جمعې مبارکه ورځ ده، نن ورځ نه به شروع کړئ، صحیح شوه. چې نن ورځ نه دې شروع کړه انشاءالله دا په زړه کې ته ووایه اوس نه چې انشاءالله دې وظیفې سره به الله تعالی ستا هر رنګه حاجت، ستا هر رنګه مشکل، ستا هر رنګه بیماري، غم چې کم یو هم دی هغه به الله تعالی انشاءالله پوره کړی وي. او چې کله دې پوره کړي حاجتونه بیا هم موږ تاسو هم نه یادوئ، ځکه چې موږ ډېرو خلکو له ختمونه په مدرسه کې وکړو، ډېرو خلکو ته دعاګانې وکړې، ډېرو د خلکو دپاره م الله تعالی ته جړلي. هر کله چې یو مسلمان کامیاب شي په خپل حاجت کې سرخوره شي نو بیا موږ ته مسلمانان ګوري. نو ځکه یو تورسرې زنانه وه، هغې دپاره موږ ډېر زیات الله تعالی ته جړل، هغې دپاره به الله تعالی د موږ غوښتل، وظیفې مو ته کولې، حد تر دې چې هغې دپاره ما تهجد هم کړي وو. خو چې کله به الله تعالی کامیابه کړله، یو یورپ یو ملک ته هغې ته لاړه، نو بیا زمونږ واټساپ هم اوس پته نه چې شته اوس او که نه، خو رابطه به هر حال نه کوي. تاسو ته هم دا وایم چې انسان کله کامیابۍ باندې ور روان شي نو بیا بل مسلمان موږ د هغوی بیا دغه نه کوو، مرسته نه کوو. مرسته چې څخه د خولې تشې خولې تپوس هم بیا د انسان موږ نه کوو که نه. به هر حال محترمو دا وظیفه شروع کړه، انشاءالله موږ به د مدرسه کې هم دعاګانې کوم. د جمعې ورځ ده، هم به راته انشاءالله زه دعا وکړم چې الله تعالی دې ستاسو واړه او غټ او کوچني او برابر ټول حاجتونه دې الله تعالی ستاسو پوره کړي. وظیفه چې ده
یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد. دا کو تاسو دوه مجموعه وای، دوه یو ځای وای ویلی شئ، کو نه بیله بیله وای نو ویلی شئ. یا وهاب چې دا روزانه 300 پیرې وای چې هر وخت کې وای. کو غټ حاجت تی دی نو به 1,50,000 پیرې وکړه دی ختم ځان له. او الله الصمد چې دی نو محترمو دا د سحر مونږ نه پس 100 وارې او د ماښام د مونږ نه پس 100 وارې د پابندۍ سره وایه. او ورسره چې کو دواړه وی چې دواړه مجموعه وي ما نو دواړه مجموعه یا وهاب الله الصمد د مازدیګر د مونږ نه پس 314 کرته وایه. د خپل حاجتونو د فاره، د خپل مشکلاتو د فاره، د خپل بیمارانو د فاره، د هر رنګ حاجت د فاره ان شاء الله شروع کوي. محترمو ما ته به دعاګانې کوئ چې یاره واقعي او دې وظیفه کې ډېر زیات کمال دی. یقین په الله وکئ چې یا وهاب دا وظیفه چې ده که نه الله الصمد دې کې ډېر زیات غټ کمال پروت دی. ان شاء الله زه د دعاګانې کوم، تاسو هم موږ ته ډېره دعاګانې کوئ چې الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي، مشکلات هم الله تعالی آسان کړي، موږ هم الله تعالی حاجتونه پوره کړي. دعاګانې به ان شاء الله یو بل ته کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. لوی الله جل شانه په نوم باندې مسپارم. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او باد، کامیاب او کامران، تر و تازه